بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما. عائشة رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوریدل اوازونه د جګړه کوونکو د دروازې په خوا کې یو اوازونه اوچت کړو، یو بل باندې فرض و نو یو ورته یې رجی لګی راته معاف کا یا راته معاف کا یا راته لګرستو کا لیټه هغه بل قسم په الله نه کوم بس اوس برکه نبی علیہ السلام وروته ویل لکه دا قسم والا کم یو دی چې دی وایي چې زه به نیکي نه کوم، دا قرضداري ته معاف کول دا هم نیکي ده او قرضداري له ټیم ورکول دا هم نیکي ده. نو ده چې دا قسم وکړو چې دا کار نه کوم، نه درته معاف کوم او نه درته رستو کوم، دا قسم کوونکی پرې کم یو دی. هغه یې ویل چې دا ما قسم وکړو، خو واپس درڅه شو د خپلې خبرې نه وګرځېده، بس ویل چې د ده څنګه خوښه یو د ده څنګه خوښه یي بس هغسې مې وکړه. دې کې مسله څه شوه هغه چې کوم دی نو د اصلاح شوله چې د دې دواړو کسانو په قرض باندې جګړه ده، یو ورته وایي ما فکر راته یا یې راته رستو که، هغه بل ورته ویل قسم دی چې یو هم نه کوم، نه درته معاف کوم او نه رستو کوم. او اصل کې کله کله داسې چې بس قرضدار هم سړي د زړه پوښ کړي که نه، بیا ورته د دروازې مخې ته کاټه کښېنو هغه نه بغیر کېږي نو پوه شوې. کله داسې او کله داسې چې هغه کوم سړي چې قرض ورکړی دی نو هغه هم کله نادیده غوندي که نه، چې قرض دې ورکړ نو داسې کوم ټایم دی مثال ته ورسره مقرر کړی نو هغې ته لږ صبر، نو دی چې کوڅه کې مینه لکه قرض مې راکړه، چې اجره کې مینه، چې جومات کې مینه لکه قرض مې راکړه، نو هغه هم تنګ کړي که نه. نو بس د دې دواړو په دې باندې جګړه وه. نبی علیہ السلام راووته ویل لکه دا قسم والا پکې کم یو دی چې هغه وایي زه به نیکي نه کوم، قسم یې د دې نه وکړو چې زه به نیکي نه کوم. ولې؟ قرض معاف کول یا قرض لیټ کول دا خو نیکي ده، د قرضدار سره احسان دی. نو هغه وایي چې ځېمه خبره ډایرکټ بدله کړل، بس چې د ده څنګه خوښوي هغسې مې وکړه، که دی وایي که دی یې راکوي او که نه یې راکوي، که اوس یې راکوي که چېرته بیا یې راکوي د ده خوښه ده. بس عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے قال سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم صوت خصوم، نبی علیہ السلام اورید आवाज د دوه جګړ کوونکو بالباب په دروازه کې عالیتین اصواتهما چې اوچچیو اوازونه د دې دوانو یو بل ته تیزی تیزی خبرې کولې. واذا احدهما یستوجب الاخر، ناګانه یو تن د دینه یستوجب الاخر طلب د معافی کو د بل نه چې دا قرض را ته معاف کا، ويسترفقه او نرمی غختله داغه نه پیشه ان په شي کې چې له گزاراو کا، وهو يقول غول والله قسم فلا لا افعل زد سکار نه کوما. فخرج عليهما رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام غي تروتلو، فقال نبی صلی الله علیه وسلم فرمل اين المتعلي على الله، کم یو دې قسم کوونکې په الله تعالی باندې چې لا يفعل المعروف چې دی وې څه بني کې نه کوما. فقال غول انا یا رسول الله زي مد الله پیغمبره، فله د د لپاره ایو ذالک احبا چې کم یو د خوښي کراکې او کنه راکې که اوس یې راکې کې بیا یې راکې، فله د لپاره ایو ذالک کم یو د دین احبا چې د خوښي. الله رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك يوم القيامة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين